جرګې مو شولې وو، د دې جرګو دا تسلسل به جاري وو. زه د نور باجوړ څخه ځان نه یوځای کومه. د مامون د ملکان په جرګه کې دا ګل کریم خان حاجي مو او دا ملک عبدالرحمن هم وو. چې سلارزو د مشرانو څه نومونه یې لیکلي چې دا وزي هلته به د هغه وسلوالو سره مذاکرات کوي. ما ورته وویل چې د کوم ملک نوم دې لیکلی، زه په میټینګ کې ناست وم. زه درته ګوره یوه خبره کوم چې د سلارزي مشر نه دغه جرګې ته تلو ته تیار دی او نه زه د دغه خلکو سره کښېنم. دې خلکو زما مشران شهیدان کړي دي، دیو زما ځوانان شهیدان کړي دي، دیو زما صحافیان شهیدان کړي دي، دیو زما پولیس شهیدان کړي دي، دیو چې زما څومره د سیکیورټي فورسز ادارې دي دا ټول یې ټارګېټ کړي دي. زما عام ولس یې ټارګېټ کړی دی. څه ګناه وه چې ټارګېټ کړی دی؟ د داسې خلکو سره نه جرګې ته تیار یم، په زور باندې راغلی دی. جرګه خو سړی د هغه سړي څه کوي، ټول سپین ږیري ستئ. زما دومره تجربه په جرګو کې نشته دی. جرګې خو تاسو کوئ. جرګه چې د دواړو فریقینو په منځ کې مسله راشي، جرګه به څه کوي؟ جرګه به ورځي یو فریق ته به هم کښېني وایي واک لاله راکړه، په واک به یې مجبوره کوي. او بل فریق له به هم ورځي چې په واک لاله راکړه، په واک به یې مجبوره کوي. نه هلته واک کوي. 15 جنګونه کړي دي د کوم مشرانو سره، د هغه وینا ته ضرورت نشته. ما دلته هم دروغ ووایي چې ځئ او دلته هم دروغ د افسرانو ته ووایي چې راځئ. او ما دغه د اوښ کیسه ده، ویل اوښ په کنده کنده ته اخي یې ښکاره شو چې څنګه مې ورته ویل. په اخري ورځ یې هغه جرګه دوی ته ثابته شوله چې هغه خلک خو وایي چې زموږ څخه واک نشته دی. واک د هغه خلکو سره دی چې څوک بار ناست دي. نو چې ستاسو واک نه و، تا زما 10 ورځې دا سپین ږیري او مشران دا خپل سرونه یې په تلي کې ایښودي. د دغه خلکو خواله ورتګ دا ګوره اسانه خبره نه ده چې ستاسو واک نه نو دا زما مشران د ځغلولو او رازغلول سره په دې لارو باندې هغه ناکام شوله. زمونږ د مامون قوم راووتو. زه بعضې خبرې په زړه دي خو بیا پکې خفه کېږي، وایي پیغور دې راته وکړو. نو هغه خبرې نه شم کولی. د مامون قام خپله یوه تړه ده، په هغه باندې زه بحث نه کوم چې زه که راغله هلته ملاتړ له نه شم تللی او هغه ماله دلته نشي راتللی. زه د سلارزي خبره کوم، د بل چا سره مې کار نشته دی. او د دې ګاونډ خبره کوم چې موږ د سلارزي په سطح خپل اتفاق کړی دی. او زه درته نن نه، زه درته علی الاعلان ټول سلارزي قام ته دا وایم، دا به زما دا سیکیورټي ادارې چې کومې ناستې دي یا زما ډي سي ناست دی،